دا یو ملګري تپوس کړی دی چې په دې مانځه کې سړی د سجدې آیت ووایي او بیا ترې هیر شي سجده ونه کي او وروسته ورته یاد شي په دې مانځه کې دننه نو مانځه کې دننه چې ورته کله هم یاد شي نو په هغه وخت کې د سجده وکړي. البته که دې سړي دا آیت د سجدې بالکل په آخر کې ویلی دی لکه صورت اقرأ کې صورت علق کې بالکل آخري آیت چې کوم دی هغه د سجدې دی نو که دوه آیاته یا درې آیته مخکې ویلی یا آخري آیت ویلی یو دې رکو له لاړ شي نو که د نیت نه یې کړی هم په دې رکو کې دا سجده وشوه او چې نه په ابتدا کې ویلی په منځ کې ویلی نو دی به د سجده په حق سات باندې کوي بیا به راپاسي هغه باقي رکن به پوره کوي قیام به پوره کوي قرائت به خپل پوره کوي. که دا سجده داسې وشو چې مانځه کې آیت د سجدې ولوسته او سجدې ونه کړه او دویم رکعت شروع شو نو په دویم رکعت کې چې دی په کوم ځای کې هم دا سجده وکړي نو کیږي به خو په هغې کې دا ضروري خبره ده چې دی به بیا سجده سهوه کوي په آخر کې به سجده سهوه کوي. دا سوال چا رالیږلی هغه بیا اوري نمبر خو ماته نه دی معلوم چې د چا نمبر دی او که پاتې شوه مکمله د ایره شوه د سره یې ونه کړه نو دا واجب دي او د مانځه سجده دا بار نه کېږي د سړی ګناهګار شي د آیت د سجدې وایي او دونه غافل یو سړی که نه داسې غفلت هم نه دی په کار که نه کم از کم د آیت د سجدې وی نو هغې ذهن کې راوستل پکار دي که نه چې زه به سجده هم کومه نو بیا ګناهګار دی دا سړی. دا یې طریقه ده. دویم تپوس دا دی چې نصف ساع څومره نیم ساع یو پیمانه ده په هغې باندې یو شی ناب کولی توله کولی اندازه کولی هغه تقریبا مونږ چې په هغې کوم حساب کتاب کړی دی نو روغ ساع تقریبا 3.5 کیلو راځي کیلو لکه هغه ساع کې غنم یا اوړه داسې غوندې څیزونه دا پکې 3.5 کیلو راځي کجورې او نو نیم ساع د هغې په نیمه باندې شو نو هغه پاوکم 2 کیلو راځي. عموما موږ په دې صدقه فطر کې وړوکي اختر کې خلکو ته 2 کیلو یادو د هغې راوند فګر دغه فایده چې حساب یې اساني نو 2 کیلو ورته موږ یادو خو هسې کېږي د 2 کیلو نه کم پاوکم 2 کیلو دا چې کم دی نو کېږي ښه. دا ملګري تپوس کړی د 2 زامنو د عقیقې په ځای د 4 پیزو چیلو وغیره په ځای باندې غټ او بالکل د 2 کالو څاروی لږ دی حکم د قربانۍ په شانتې دی حصې به ولې پکې مقرر کړي نو 2 حصې د یو دپاره شوې 4 حصې شوې د 2 هلکانو دپاره که نور چا نور بچي دي پاتې وي هغه هم پکې شامل که. کارپیټ چې پلیت شي نو پلیت شو داسې دونه غټ کارپیټ نه وي خو کمرې د کمرې کارپیټ وي کمرې کارپیټ دونه غټ نه وي هغې طریقه دا ده چې هغه ځای چې کوم ځای کارپیټ را بارولی شي خو ډېره ښه ده چې بار یې کې او بار یې ووینځې هغه لږ زیټ که نه نو هغه ځای چې کوم دی هغه اوبه راوړه او لږې لږې په هغې باندې اچوه مږې بیا ترې هغه چې کوم دی نو جذب کوه په فوم باندې یا په څه شي بیا 3 پیرې چې د وکړه بس پاک به شي بیا پرې لمونځ کولی شي. خاجي دا ملګری وایي سعودي عرب ته ځمه الله پاک دې ټول حاجات پوره کړه او هر قسم د سفر د پریشانو نه سفر د تکالیفو نه دې الله وساته.
ښایي دا ملګري تپوس دعا دپاره درخواست کړی دی ویلي دي چې دغه چې کوم دی نو یو حیاناک او باپرده زنانه سره مې رشته وشي الله پاک دې زر تر زره وکړي او الله پاک دې له اسباب مهیا کړي د دې دپاره وظیفه داره چې صورت رحمان دا کم از کم د ورځې 3 پیرې وایه انشاءالله چې خدای پاک به درته زر تر زره نصیب کړي خیر استخاري مونځ به 2 رکعته مونځ به وکړي نفل هر صورت چې دې پکې وي بعضو کې راغلي بعضې صورتونه خیر هر صورت چې دې پکې وي 2 رکعته مونځ به وکړي د هغې نه بعد به دعا وغواړي د عربۍ دعا ده نو هغه عام خلک نشي یادولی بس پښتو کې به د الله پاک نه دعا وغواړي چې خدایه که دې کار کې زما دپاره خیر وي کم کار چې کوي اقه کار لکه مثال په طور یو ځای کې نکاح کول غواړي واده کول غواړي دکان کول غواړي کاروبار کول غواړي بار ملک ته تلل غواړي نو دې وایي خدایه که دغې زنانه کې دا کم چې زه خوښومه دی کې زما دپاره خیري نو خدایه ته یې ماله راکړي او که زما دپاره پکې خیر نه وي خدایه ما تې بچ کړي دا دعا په اسانه باندې پښتو کې وایي سړی دغه دکان کوم یا دې دکان کې مې خیري تیرا لکه نه نو ما تې بچ کړي داسې په دې طریقه باندې ښه دا بل باندې کولی شي بله م استخاره بل کولی شي خو بهتره دا ده چې څوک ناجوړی نو چې هغه دوايي وخوري که نه ستا دپاره که زه دوايي وخورم که نه نو ته خو نه ښه کېږي خیال کې م راله نو بهتره دا ده چې ته دوايي وخوري نو ته په خپله باندې استخاره چې وکړې دا بهتره طریقه ده او بیا دا ده چې په استخاره کې یو خبره زما دا واورئ چې د اول نه استخاره مه کوئ د اول نه په هر عمل کې مشوره کوئ مشوره د ټولو نه اولنۍ خبره د رسول الله مبارک تعلیم دی موږ ته چې هغه نبی علیه السلام په هره خبره کې اول د صحابه کرامو سره مشوره کړې ده د هغې نه بعد چې کوم دی بیا عمل کړی نو په مشوره کې که د مشورې نه د خلاف وکړه ما تعالی مشوره درکړه چې هلکه ته وایې چې زه د کپړې دوکان کوم او زه درته وایم چې کریاني دوکان وکړه اوس دا ما مشوره درکړه که تا پې عمل وکړه ښه ده که دې پې ونه کړو نو ګناهګار نه مجرم نه بس تا ته به هغه کار ګران ښکاري یا څه چل به د دې وجې نه اول مشوره کوئ زمونږ د عام خلک نه پوهېږي دي فورا په استخاره ورشي استخاره کې چې کوم دی نو چې حالات ورته راشي بیا په هغې عمل هم نشي کولی او تخدیدی ته هم نشي د دې وجې نه اول مشوره کوئ مشوره د پوهه کسانو سره د سمجدارو کسانو سره که علمي کاري دینی کاري نو عالم سره کښېنئ مشوره ورسره وکړه که د تجارت کاروباري نو د تجارت دکاندارانو سره کښېنئ هغې سره چې کوم دی نو مشوره وکړئ بیا وروستو که په مشوره کې څه خبر راونه وته نو استخاره وکړه نو استخارې نه بعد خوب لیدل څه فرض نه دي خو چې ستا زړه یو طرف ته مایل شو 2 کارونه دي دا وکم که دا وکم نو د یو طرف ته زړه مایل شو بس دا کارو شو بس هغه کار وکړه بیا دا ملګری وایي زه طالب علم یم قرضونه دي راباندې دعا ورته وکړي الہ العالمین چې ټول حاجات یې پوره کړي قرضونه یې ختم کړي او د دې دپاره 200 پیرې قل هو الله احد روزانه وایه انشاءالله خدای پاک به حاجات پوره کړي دا ملګري دا خو ډېر ښه تپوس وکړو ما ذهن کې وختي راغلی د خپل پیر صاحب یا بزرګ یا عالم لاس خورول بالکل جایز دی هېڅ ګناه پکې نشته دی البته دا تندی ایښودل یو ملګري اوس زما لاس کولول نو تندی مږدئ خیال کې م راغله تندی مږدئ لاس کولولو کې هېڅ حرج نشته دی دا د احترام او د ادب طریقه ده بلکې زه اوس کمزوری شوم دغه راته ګراني ګنې چا چې به زما لاس کولو نو ما به ورته لاس اوچت کړو ما به لاس اوچت که دا زاړه ملګري دلته کې دي ما به خو هغه اوس زما لاس ستړی دا ودرېدل م راته ګراني تکلیف یې راته کمزورتیا مې ده د پټې تکلیف مې راته نو دغې وجې نه ښه دا ده چې که ښکلې نه کې څه دنیا به ورانه شي خو مسلې په بنیاد باندې ناجایز نه دي ښه جایز دي د عربو کې د هغې طریقه دا ده چې پلار یې ناست دي په یو ځای کې نیکه یې ناست دي په یو ځای کې دا نوسي او زامن وغیره راځي دی به ناست دي ښه دقسې به یې ډډه والي خیال کې راغله او هغې به راځي دا تندی به ولې ښکلوي هغې به راځي او تندی به ولې ښکلوي خبره پوه شوې خو که ستا لاس چا ښکل کړو نو هغوی شرک 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 هلکه تندی ښکلول شرک نه دا خو ته سمه سجده کې هغه خیر دی او زما لاس که چا ښکل کړو نو دنیا ورانه شو دا خو عقیدت دی داسې عبادت دپاره دا خلک نه کوي دا سجده نه لګوي دا احترام دی
که د عبادت دپاره د اسم چاته سر ښکته کړو سړی مشرک شي خدای د هغې نه موږ وساتي دا موږ مشرکان نه یو موږ صحیح کلک مسلمانان یو الحمدلله ښه دا ملګري تپوس کړی یو سړي ماشوم زوی خپل رور ته ورکړی دا اوس هم د زوی دی ولدیت به چې کوم دی د اصلي پلار لیکلی کېږي د هغه متبنا دی هغې ته متبنا وایي لیپالک هغه ماشوم چې هغه تا پاللی دی دا ستا زوی شوی نه دی دې سره به ته خپل ولدیت نه لیکې دا ډېره سخته ګناه ده رسول الله مبارک زید ابن حارثه هغه په خپل زوی باندې نیولی و متبنا ورته وایي نو خلکو به ورته زید ابن محمد وی نو الله پاک قرآن کې مستقل آیت نازل که چې دا ګورې د نارینهو کې د چا پلار نه دی زید ابن محمد مو وایې پلار نوم یې معلوم کوي که د پلار نوم نه معلوم فاخوانکم فی الدین دا بیا ستاسو وروڼه دي لہذا هغه ته بیا زید ابن حارثه د پلار نوم معلوم نو د تره نوم دې ورسره نه لیکلی کېږي په ولدیت کې سکول کې داخلوي مدرسه کې داخلوي نو د خپل سکه پلار نوم دې ورسره لیکلی کېږي دا ملګري ویلي دي چې دلته کې منبر نشاته دینی کتابونه نو دینی کتابونه خو داسې خاص نه وي دلته مونږ خو نه دي لیدلي دغه چې زما په خیال د خطبې کتاب یې هغه زه راوالم ځان سره غېږ کې ونیسم چې کله خطبې ته راشم او که چېرته شاز نادر دا دغه پروت وي سایډ ته پروت وي شاته بلکل نه وي د شا طرف ته ښه دا نن به پراته وي نن دا نور کله نه وي ښه دا نن چېرته راغلي دا ما نه دي لیدلي نور کله دا نه وي ښه دا چا چې دغه کې ډېرې ښې کړي دي ښکلی تپوس یې کړی دی چې د منبر نه شاته نو هغه دا خو ما لیدلي هم نه و د نور کله دا پراته هم نه وي ښه دا نن چېرته د طالبانو نه وپاتې شوي نو دلته یې ښودلي دي نو بهرحال هغه ښه خبره ده د کتاب ادب او احترام دا ضروري دی زمونږ تعلق د دریو خبرو سره استاذ مدرسه جماعت او کتاب نو د دې درې واړو ادب احترام پکاري وخت نشته ما سره د دې په باره کې واقعات دي یوه واقعه صرف ویمه چې یو مولانا صاحب اوس وفات شوی دی ډېر قابل سړی انتهایی نو هغه دغه نه و دا بالخ یې نه و بالخ نو شرح وقایه دا تاسو مولیان طالبان یې پېژنئ عوام یې نه پېژنئ دواړه شرح وقایه دونه پیړ کتاب به و پخوا اوس خو دا کاغذونه دغه شو که نه نو داسې نریت یې جوړ کړي هغه دونه غټ کتاب به نو هغه به شرح وقایه سر ته یې ښودله په هغې به یې سر یېښوده چا ورته ویل لکه دا کتاب دی دا خو بېادبي کې وی بالغ دې راله راکړي چې بالغ رانه راکړي په دې شرح وقایه به وله سر ږدم اوس هلکه په خدای ستا زور دی خدای دې غر که خود سوک سر ته کېده که نه ځان عدد که څنګل سر ته کېده که نه یقین وساتئ ما په خپلو سترګو ولید هغه لیونی شو او دومره حد درجه قابلو چې په قابلیت تمامه وه قابلیت کمال نه دی قبولیت کمال دی قبولیت کمال دی او داسې ملګري زمونږ وو یقین درته وویمه چې په دې ګوره په دې دا طبقې د قابلیت او د متوسطوالي او د نالقوالي دا په ټولو هر چا کې خدای پاک د ټولو خلکو ذهن یو شان نه دی پیدا کړی زمونږ یو ملګری و چې هغه داسې لاوباري غوندې مو پروا به یې نه کوله د استادانو خدمت به یې ډېر کوو د ملګرو خدمت به یې ډېر کوو سبق پروا نه کوله یو ورځ به و په سبق کې 3 ورځې به نه و 2 ورځې به و 5 ورځې به نه و یقین وساتئ هغه د ابتدا کتابونو نه واخله نن غټ شیخ الحدیث دی نوم یې درته نشم اخیستی داسې بېادبي ده خلک مې لوی شیخ الحدیث دی اوس وړه دوره م پړاو کړې بار بار اوس لویه دوره ترمیزي شریف او ابو داود شریف او بخاري شریف دا پړاو دا خبره څه دې کې ادب د استاذ ادب پکې و د ملګرو ادب احترام پکې و د ملګرو کپړې به یې واغستې به یې ووینځلې څوک به ترې خبر هم نه بیا به یې پټه په پټه ونغښتې د هغه د بالښت لاندې به یې کېښودې احترام او دې بل کې احترام نه نو خدای پاک دا ښه سترګې به یې څښاوې توهین نه کوو مونږ خو عبرت دپاره خبره کوو دا چا چې دا ملګري دا دغه کړ ډېر قیمتي خبرې سوال دغه چټي لیکلی دی الله پاک دې د دواړو جهانو د خوشحالۍ نصیب کړي او دا موږ ته پته نه وه آینده دپاره به انشاءالله داسې بیانوي کې خیري ښه او ریل هم نه دی پکار دا هم د قرآن دپاره دی
دلته بېادبي غوندې ده. په مرده پسې جمعه کول چې علم کول او دغه شان کار پوره شي خیرات وغیره کول دا شریعت کې نشته. خیرات هم هر وخت کې کولی شي، صدقه هم هر وخت کې کولی شي. خیرات او صدقه دا چې کوم دی نو دی دیګ ته نه وایي. خبره پوه شوې؟ نقدې پیسې مدرسې له ورکه، نقدې پیسې چې کوم دی نو هغه جومات له ورکه، غریب له ورکه. خبره پوه شوې؟ دا موږ د ځان نه جوړ کړي دي، نو دا نه دي کول پکار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله د ټولو دنیا آخر ښایسته کړي، قدمونه په تله نیکۍ کې واچي، مقاصد شریعه پورې حوایج یې پوره کړي. ته پرې رحم وکړې الٰه العالمین. زمونږ یو ملګری چې سعودي کې و، هغه دلته مجلس ته به کله کله راتلو. د دې دغه چې کوم دی نو اسد دی ملګری و، هغه سعودي کې وفات شوی دی هارټ اټیک باندې. نن به چې کوم دی راوړي د زړه د اخلاصه دعا ورته وکړي الٰه العالمین کامل مغفرت نصیب کړي، اوږد ژوند دې په راحته کې. دا مرګ په سفر کې د الٰه العالمین دا د شهادت مرګ دی. خدای دا شهادت په خپل دربار کې قبول کړي، د نورو مصایب و تکالیفو نه زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. ته زموږ نه رضا شي، د حلالو شتم نصیب کړي، د حرامو نه مو وساتې. زموږ د یو بل سره مینه، محبت، تعلق د خپل رضا سبب وګرځې، او الله د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین.